بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما وی تاسو ته چې د حروفو دوه قسمونه دي. د حروفو څو قسمونه دي؟ دوه. یو دی حروف اصلي او بل دی حروف زائد. حروف اصلي او حروف زائد د دوانو موږ سو تعریفونه کړو. دوه اونلی تعریف موږ دا کړو، کتابونه بند چې حروف اصلي دې ته ویل کېږي چې د وزن کولو په وخت کې د فا عین لام کلمې په مقابله کې راغلي وي، او زائد دې ته وایي چې د وزن کولو په وخت کې د فا عین لام کلمې په مقابله کې نه وي راغلي. دا یو تعریف شو. دویم تعریف موږ ویلو چې حروف اصلي دې ته وایي چې هغه د فعل په ټولو ګردانونو کې موجود وي، د با په ټولو صيغو کې موجود وي، د با په ټولو صيغو او ټولو ګردانونو کې موجود وي، نو هغه ته اصلي ویل کېږي. او زائد دې ته وایي چې هغه د با په ټولو ګردانونو کې نه موجود، دې ته زائد وایي. واښو به معنی بیا ما ویلو چې د زائد دوه تقسیمونه دي. یو تقسیم پرون سبق کې موږ ویلو چې دا زائد څه ته وایي؟ کوم حروف دي د فاعل لام کلمې مقابله کې نه، دا بیا مکرر وي یا با غیر مکرر. مکرر څه ته ویل کېږي؟ چې هغه د فاعل لام کلمې مقابله کې نه وي او دغه ټکی په کلمه کې دوه پیری راغلی، دا ټکی په کلمه کې. او زائد غیر مکرر څه ته وایي؟ د فاعل لام کلمې مقابله کې نه وي او دغه زائد پکې یو حرف وي. زائد پکې څه وي؟ یو حرف، یعنی یو حرف یو پیر راغلی، دوه پیری. لکه په کریمون کې د عیاش ولا پوه شوئ، یا په ضربتم کې تا او میم شو، په ضربت کې ت شو. پوه شوئ. یا موږ ویلو چې دوه خبرې دي. یو دا چې زائد مکرر دا بونت حروف کې د هر حرف نه راتلی شي، او زائد غیر مکرر صرف د لس حروف نه راتلی شي. اعلی حروفونو درې مجموعه موږ ویلې سالتمونیها اليوم تنساها هویت السمعان. پدې پوه شوئ. خاجي بیا موږ د څه کړي وا چې دیمه خبره موږ دا کړي وا چې کوم زائد مکرر چی نو بدی کې به دا مکرر حرف بیا به د عین په مقابله کې راغلی یا به د لام په مقابله کې راغلی. نو چې په کومه کلمه کې زائد مکرر راغلی، په کومه کلمه کې چې زائد نو بای کې به یو فا یا دو عینونه او یو لام، یا یو فا یو عین او دو لامونه به، خو په دې دو عینونو کې به یو عین اصلي او یو بسوي زائد به، او په دو لامونو کې به یو لام اصلي او یو لام بسوي زائد به. په دې باندې پوه شئ. دا زور سبق په دې باندې پوه شئ کنه. وز مکه منګه د زائد دویم تقسیم کوم. ما دې فکر ده د حروف زائده دویم تقسیم چې حروف زائده د حروف په اعتبار سره په درې قسم دي. نمبر 1 زائده برای اشتقاق، زائده برای اشتقاق. نمبر 2 ده زائد برای الحاق، او دریم ده زائد برای نقل باب. نقل باب د دویم نقل باب ولګي، دریم الحاق ولګي. او زائد برای الحاق، زائد برای اشتقاق، زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق. پوه شو به معنی اشتقاق ولګي کې راوستل وتا. اشتقاق څه ته ولګي؟ راوستل د لګا تاسو یہ اسم بدری قسم نه، یو جامد ده، بل مصدر ده، مشتق ده. نو موږ ویلو چې جامد څه ته ولګي؟ چې نه دی له چاره جوړي او نه د دنه سره جوړيږي، اې د سوې جامد. او مصدر څه ته وایي؟ چې د دې دغه د خپل سره نه جوړو، خو د دنه نور اسماء او نور افعال. او مشتق څه ته وایي؟ چې هغه اسماء او افعال چې سره راوتري مصدر نه راوتري. پوه شو به معنی. نو زائد پر اشتقاق دي ته وایي چې د یو کلمې نه په باب کې یعنی په یو باب کې د یو کلمې نه بل کلمه، د یو گردان نه بل گردان موږ جوړو، د یوې صيغې نه بل صيغه جوړو، د یو صيغې نه بل صيغه جوړو، یا د یو گردان نه بل گردان جوړو. او په دې کې چې کم حرفونه سیوا کېږي دې ته ویل کېږي زائد برای اشتقاق. څور ته ویل کېږي؟ زائد برای اشتقاق. چې یو کلمه
د بلې کلمې د جوړولو په وخت کې چې کوم حروف سیوا کیږي د څه ویل کېږي زائد بر اشتقاق پوه شئ الګه پوه شو به باندې د یوې کلمې نه د بلې کلمې جوړولو په وخت کې چې کوم حروف سیوا کیږي د څه وایي مخکې دا خبره مونږ کړې ده په دویم سایت کې مونږ وی چې لکه هر تسنیه او جمع د سره جوړیږي د خپل واحد نه جوړیږي سره جوړیږي لکه ګوره نصغره وزن ما نه ناراضي فعل وزن نو پدې کې زائد حروف شته زائد حروف پکې شته نشته پکې کنه اوس ګوره زه مې نصغره د دې نصغره نه ما جوړ کو څه شي نو دا پدې کې اوس نصغره وزن څه شو فعل نو دې حروف اصلي او زائد کم دي الف پکې زائد ده الف پکې وسألتموني هغه زائد شته الف پکې شته کنه اوس دې الف ته بزوي مې زائد دې الف ته بزوي ما خو دې دویم زائد برای اشتقاق صبر دې ما الکه یو بل خبره په کتاب کې دا نه لیکلي بیا ودان لوستولې کوي چې ما ته بس څنګه پته لګي چې دا زائد برای اشتقاق ده ما ته بس څنګه پته لګي چې دا زائد برای اشتقاق ده نو دغه باب د فعل ماضی اولنۍ صيغه د موږ ګورو دغه باب د فعل ماضی اولنۍ صيغه د فعل ماضی اولنۍ صيغه صحیح تسنیه جمع واحدی مذکری مؤنثی غائبی حاضری متکلم یې شوای واحد مذکر غائب نو موږ با دغه باب د فعل ماضی معلوم اولنۍ صيغه یعنی واحد مذکر غائب ته موږ ګورو کله واحد مذکر غائب په صيغه کې کم حروف عقب اصلي او چې د دین علاوه چې په کم حروف دي نو دا به زائد بر اشتقاق وي دا به سوي لکه ګوره نصرتم کنه نصرتم نو دا ګوره نصرتم څه وزن ده فعلتم وزن څه پکې سیواري تامیم او تامیم باغ حروف کې شته کنه سألتمونی هغه شته کنه اوس ګوره د دې نصرتم د ماضی اولنۍ څنګه څه شته نو په نصغره کې دا تامیم شته په نصغره کې تامیم شته نو موږ وایو چې دا تم تامیم چې دا زائد دي حکم زائد دي برای اشتقاق زائد برای اشتقاق الګه پوه شوي اوس د دې نصغره نه زین صغرو جوړو ما لکه پرون سبا کې موږ یې صغرو د نصغره نه صغرو جوړو کنه نو بری کې څه سی واره یا سی واره کنه او د ماضی په اولنۍ سره کې یا شته نو زم چې دا یا چې دا زائد ده خو زائد برای اشتقاق ده زائد برای اشتقاق ده هغه پوه شو به معنی زائد برای اشتقاق ده څونه پیژندو څه دا وایي د یو کلمې نه د بلې کلمې جوړولو په وخت کې د یو کلمې نه د بلې کلمې جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاتول کېږي آیت څه لګيږي زائد برای اشتقاق زائد برای د دې پہچان سره موږ بسنګ بدلېږي چې د دې باب د فعل ماضی معلوم اولنۍ صيغه د وګورو د فعل ماضی معلوم اولنۍ صيغه د وګورو چې کوم حروف د فعل ماضی معلوم په اولنۍ صيغه کې نه دي راغلي نه به زائد وي او کم زائد وي زائد برای اشتقاق دا خبره تاسو ته یاد شوله ما ته یو ملګری دا خبره وروي ته به دا سټاپ کوم لګ را زائد برای اشتقاق دې ته ویل کېږي چې هغه زائد حرف چې یوې کلمې نه بلې کلمې جوړولو په وخت کې کم حروف سیوا کول کېږي دې ته سوې زائد او پہچان سره چې د دې په ماضی په اولنۍ څخه کې روایت مذکر غائب کې بدغه حروف نه میمږي خو شوي دا زائد برای اشتقاق دا خبره یې ساتل پکار دي چې زائد بر اشتقاق په یو باب کې کیږي پس کې کیږي لکه اوس ما ضربه وی کنه جو دې ضربنه کزو ماضی جوړو ما کړه دې نه مضارع جوړو ما کړه دې نه امر جوړو ما کړه دې نه نه جوړو ما کړه دې نه اسم فاعل جوړو ما اسم مفعول جوړو ما دا ټول ورته جوړوي بیا نو بای ټول کې دا زائد بر اشتقاق دا په یو باب کې دا تبدیلی کیږي په یو باب کې و زائد بر نقل باب دې ته وایي چې د یو باب نه ډبل باب جوړولو په وخت کې د یو باب نه دبل باب جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاتول کېږي دې ته لګي زائد برای نقل باب د یو باب نه دبل باب جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاتول کېږي دې ته سوې زائد برای نقل باب د یو باب نه ګور هغه سوا په یو باب کې د یوې کلمې نه بل کلمې جوړول د یوې څخه نه بل څخه جوړول او دلته د یو باب نه اړول بل باب دا تاسو به ان شاء الله ورسو دا دغه لګي دغه دمغه یا دوري لپاره لري کړو نو بیا نه دي لګولې دا دغه بابونو غټول تفصیل بری کې لیکل لري
نو ډیر شی بابونه دي په دا کې په صرف کې نو لکه سبق ثلاثي مجرد دي ثلاثي مزید دي بیا ان شاء الله ورسره د کوي لکه افعال تفعيل مفاعله لکه تاسو ته مثالونه کې ما ویډیو لکه ضربه کنه دا نصغره ده دا نصغره د دې نزبل باب جوړوما نو ما نصغره کو سمې کو دا باب تفعيل ده دا د دې نصغره نه ما جوړ کو انصغره سمې دې جوړ کو انصغره د دې نصغره نه ما جوړ کو ناصغره سمې دې جوړ کو د دې ضربه نه ما جوړ کو استنصغره سمې دې جوړ کو استنصغره پوه شو به باندې ها د یو باب نمازدار بابونه جوړ کنه نه د یو باب نه د بل باب جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاته ولګيږي آی دوی زائد برای نقل باب سور دوی او د دې پہچان سره د دې پہچان نه چې په مجردو کې بدغه حرف نه راغله په مجردو کې بدغه حرف مجرد هغه ته ولګيږي چې ثلاثي مجرد ثلاثي چې درې حروف پکې راغلي زائد پکې نه راغلي نو ګوره په دې نسوره کې پدې کې څو حروف دي کم دي او پدې کې سوري سلور نون صاد را پدې کې څه سیواله یو صاد پکې سیواله کنه دغه صاد ته موږ وایو زائد برای نقل باب زائد برای نقل باب ٹھیک شو لا ها د دې نه سره ما جوړ کړل رسو ان سورا پدې کې څه شی سیواله نو دې حمزه د بسو وایو زائد برای نقل باب زائد برای د دې نه سره ما جوړ کړل ناس خورا سبق کې سیواله الف سیواله دې ته بسو وایو د دې نه سره ما جوړ کړل استن سورا سمې ته جوړ کړل نو سبق کې سیوالي الف پکې سیواله الف نه حمزه سین تا حمزه سین نو دې حمزه سین تا داونګ سو وایو زائد برای د زائد برای نقل باب پہچان دارې چې دې په ثلاثي مجردو کې بدغه حروف نه راغلي په ثلاثي مجردو کې بدغه حروف د یو باب نه د بل باب جوړولو په وخت کې چې کوم حروف سیوا کولېږي دې ته سوې زائد برای نقل باب زائد برای نقل باب او درې پہچان سره چې دې په ثلاثي مجردو کې بدغه حروف نه ثلاثي مجرد کې بدغه حروف نه ودره راغې او دره ها په ثلاثي مجردو کې بدغه حروف په دې خبره باندې څه پوه شولې ها ښه اوس دا وسره دې کوي چې ګوره اوس د ثلاثي مجرد نه دا نسخره د جماعت ته وی کنه دا نسخره انسخره دا د څه څه ماته ته وی د ماضی دي کنه مضارع دي کنه امر دي دا فعل ماضی معلومات څه کیږي کنه او واحد مذکر غائب څه کیږي کنه نو موږ ته د نقل باب چې کم حروف کم زائد پکې نقل باب دي نو به موږ ته د فعل ماضی په لولنې معلوم په لولنې څه کوي لکه ګوره دا نسخره نه کنه د دې نه معنا نسخره جوړ کو کنه پوه شو مې باندې نو سبا کې سیواله سواد پکې سیواله نو دا زائد برای نقل باب دی پرې کې حمزه سیواله پرې کې حمزه سیواله پرې کې الف سین تا سیواله پوه شو مې باندې وځ دې کومه کنه چې د دغه مزید او باب نه د اولنی سګین علاوه د نور څخه راواله ما د اولنی سګین علاوه زبر څخه راواله لکه دغه نسخره نه نو نسخره نه چې څنګه گردان کوم نو تاسو ماضی گردان وګورئ دینا درې نسخره یو شروع کو نسخره وزګوره بس وای دا نسخرتما حلقما نسخرتما وزن لنا راځي بھائی وزن څه فعلتما وزګوره دا پدې کې زائد معلومه او اصلي پکې معلومه اصلي پکې کم دي ګوره اصلي د فاعل لام په مقابله کې چې کم راغلی هغه اصلي نون صاد را نو بدی نصور تمہارے سو حروف تھی 1 2 3 4 5 6 7 حروف تھی پکانا نو درې دی لاړل نون صاد را دی لاړ کرا اوس په نصور تمہارے زائد حروف کم دي یو پکې صاد ده یو پکې تارا یو پکې میم ده یو پکې الف ده اوس د زائد څو قسمونه دي درې قسمونه دي څو قسمونه دي درې یو زائد برای اشتقاق یو زائد برای الحاق وزما چې بدی سلورو کې ماتا زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق را واستغدا نقل باب او اشتقاق را واستغواړي نو بدی کې کم حرف چې بدی نه شرطما کې چې کم حرف د دې د ماضی په لاولنی څخه کې راغلو اب زائد برای نقل بابي
د ماضی په لاولنی چې کوم راغله به صحیح زائد برای نقل باب او د پدی په لاولنی کې سره راغله سواد نو زموږ چې نقل باب په کې څه چره سواد ده ها او د تامیم الف په کې څه چره دا به کې اشتقاق د ګوره د وی سره نه نور څه جوړول په وخت چې کوم حروف زیاتې کې هي څه وای اشتقاق وای کنه نو دا نسخرتما ما نظر جوړ کړل نه نسخره کنه وګوره د زائد برای اشتقاق پہچان تاسو ویل لري چې دا حروف با د ماضی په لاولنی څخه کې نه شتي پکې پرې باندې پوه شو تاسو زائد برای یو خو زائد حروف معلومه ولر دي ساده پوره اوس بده دا معلومه چې زائد برای اشتقاق په کم دي او زائد برای نقل باب په کم دي او الحاق په کم الحاق لګ دي هغه بدا په کې نشته نو دا زائد برای اشتقاق پہچان سره پہچان چې لکه موږ ورته وګورو موږ دا پته لګي چې دغه حروف با د ماضی په لاولنی څخه کې نه لکه ګوره نسخرتما نو پدې کې رقم حروف دا تما چې پکې زائد ده نو دا تما دا پرې دا کشته لري نسخره کشته نو زم چې دا تما دا پکې سره زائد برای اشتقاق ده فوښوي نو د یوې څخه نه دبل څخه جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاته ولګي دا سوي زائد برای اشتقاق او د دې پہچان دار چې د ماضی په لاولنی څخه کې دغه حروف نه او زائد برای نقل باب چې د یو باب نه د بل باب جوړولو په وخت کې چې کم زیاتواله کېږي هغه زیاتواله څه لګيږي زائد برای نقل باب او د دې پہچان دار چې د ماضی د دې په مجردو کې دغه حروف نه مونږ لګيږي په مجردو کې دغه حروف لکه ګوره اوس بل مثال تاسو ته کومه استنصرتن بروزنی نه سین ولا کو کنه استفعلتن صح استفعل زائد اصلي پکې راو بس راول نون صاد را پکې سری اصلي دي او راشه دغه ګورا زائد ته پکې ګورا حمزه سی تا او بیا تا نون او نون ٹھیک شو لا ها اوس بدی کې با دا پکې زائد دي کنه او دا اصلي دي اوس بدی کې زائد برای نقل باب او زائد برای اشتقاق معلومول غواړي الف سین دا پکې سری دا پکې نقل باب دي ځکه چې د دې باب نه منګه کوم چې څنګه جوړو بل باب جوړو نو بدی کې منګه الف سین تاسو واکو پوه شو مې باندې او اوس ګوره استنصرا د استنصرا پدې کې دا قانون شته په استنصرا کې نو دا به صحیح زائد برای اشتقاق پوه شئ نو چې مجرد کلمې کنه ثلاثي مجرد نو بای کې بس صرف زائد برای اشتقاق راځي صرف په کې سره راځي او چې مزید کلمې د ثلاثي مزید وي رباعي مزید وي نو او الاولي څنګه نه وي نو بدی کې به هم زائد برای اشتقاق راځي هم په کې زائد برای نقل باب راځي پوه شو مې باندې او دریم نمبر دی زائد برای الحاق زائد برای الحاق دي ته وایي چې یو کلمه د بلې کلمې هم وزن کولو لپاره یو کلمه د بلې کلمې هم وزن کولو په وخت کې چې یو کلمه د بلې کلمې هم وزن شي دای په وزن باندې شي دای لپاره چې کوم حروف ته سیوا کې نو دغه د ویل کې زائد برای الحاق پوه شئ د یو کلمه د بلې کلمې هم وزن کولو په وخت کې لکه دغه جلبه ټکه جلبه دا ته یو ځکه د حرجه سره د سره د حرجه په شادي کې نو بری کې مته بل پاو لګي نو دې ته ولګي زائد برای الحاق جلب بدل جوړ شي سبب جوړ شي جلب بابا پوه شئ ها د دې سره چې ملحق کې د دې سره ملحق دی ولګي یو کلمه بل کلمې سره میلاوهل الحاق ولګي څو خلک ولګي د دې مدرسې الحاق د وفاق المدارس سره شوی مطلب دا مدرسه لګیدل د وفاق المدارس سره دا مدرسه د الحاق شوی دی د وحدت المدارس سره د دې شوی دی د جمعیت الرشید سره پوه شئ باندې نو الحاق ولګي میلاوهل نو یو کلمه د بلې کلمې په شان دي ته کې یو کلمه د بلې کلمې هم وزن کې بدی کې چې کم حروف زیات ولګي دي ته سوې لګي زائد برای الحاق سور دوی زائد برای الحاق سور دوی زائد برای الحاق ورته وي او د دې پہچان نه لري چې دغه یو څو بابونه راځي هغه بابونه به ان شاء الله تاسو بیا وروسته زده کوئ د دې ډېر بابونه نه دي چې ډېر غټ پہچان نشته او بس دغه بابونه کې به موږ ګورو چې به دغه ملحقات او راغلي راغلي خو زیات تر استعماليږي زائد برای اشتقاق او زائد برای نقل باب په دې خبره باندې پوه شئ تاسو زائد برای اشتقاق او زائد برای نقل باب تاسو زده کړو ها
پدې کې به تاسو اجرا کولای شئ ها پدې کې به اجرا کولای شئ تاسو لکه زه تاسو ته مثال درکم لکه غنیمتم دی کنه نو غنیمتم څه وزن دی پدې کې ګوره دا اصلي او زائد معلومول لپاره د ټول نه عام خبره ده چې ته بلکه پدې کې بلاول وزن نو باسي وزن کې به ان شاء الله سبا موږ خبره کوو چې په وزن کې د کوم خبرو په خیال ساتل پکاري هو غنیمتم وزن سره فاعلتم څه وزن دی فاعلتم زائد او اصلي پکې وخایا غین نون میم پکې سری اصلي دي او زائد پکې څه شي دا میم پکې زائد دي وز غین نون میم دا اصلي دي او تا میم پکې سری زائد دي وز دا کم زائد دي زائد برای اشتقاق دي کې نقل باب دي کې زائد برای اشتقاق دي ته سب پته ولګی دا دغه پہچان چې ته څنګه پته ولګی نو بیا وته چې څنګه چې دا تا میم د ماضی په لونی سره کې د دینه ونیشتره وز د ماضی لونی سره کې د سره غنیمه سری دولګه په غنیمه کې میم راغله ده هته چې تا میم په کې نه راغلی دا اصلي ده دا اصلي میم دی چې دا منګه برابر حروف اصلي وکړي کړل او دا بس به میم چې پکې ده نو دا سره زائد الګه پوه شو دې باندې په دې باندې پوه شوي ها وزستاو نه بل ته پوس کوما رزقتن په دې کې یو ملګری پاسې په دې کې اصلي وکړي زائد پکې وکړي رزقتن وزن لول وایا رزقتن بروز دي فعلتن اصلي به کم دي رزق ټیک شو ماشاءالله او زائد پکې تانون وزدا تانون چې نه نو دا کم زائد دی زائد کم قسم نه زائد به ګوره چې دا مجرد وسله کې درې درو ټکواله دي کې نه ماشاءالله چې درې پکې اصلي کنه دا درې درو ډاواله وسله بدی کې زائد حروف لکه زده دي دغه تاسو ما ناصرتم وما ناصرتم د دې وزن فاعلتم حروف اصلي پکې څه دي نون صاد را او زائد په کوم دي تا میم او بس الف تا او میم وز دا الف چې نه پکې شره زائد برای دا پکې زائد برای نقل باب ده او دا تا میم پکې زائد برای اشتقاق دي په دې خبره باندې پوه شوي وزه مې خلقه بر وزني په دې کې زائد حروف نشته پکې ځکه چې درې حروف دي او درې واړه د فاعل هم کې مقابله کې دي پوه شوي اوس په مې خلقو بر وزني زائد پکې نه کوي واو زائد پکې واو ده پوه شوي دي باندې تاسو په کور کار باندې شو کوي کنه چې تاسو به څنګه در کوم باغ شو کې وتاو ځل دا یا کړه قرآن مجید کې تاسو په خپل غوغول کې ځه یو سپارې نه یو رکو یا درې کار خو په درې لست کې ولې کې ذکر اړ دی نه لیکي قرآن نه لیکي حدیث نه لیکي د فقه الميسر نه لیکي هر څه نه لیکي او یرا ذات طالبین کو تاسو څه کو بل کتاب تعلیم المتعلم دی دا غي نه لیکي یا قرآن مجید کې تاسو قرآن مجید نه ډېر خپل لکه اوس ما تاسو ته یو دغه ته شروع کوم لکه زما كما سبار شروع كما قال الملأ الذين استكبروا وزن وایا استكبروا بس شو سوزن شي وس بګر دی وضو به اصله وباسا نا استكبروا بروزني ګوره ته بل اوله کې دې چل کې کنه حمزه سین تا کاف با را واو واشولا وزلان راوله استفعلوا صدر على كاف با را او زائد په کم دي الف سین تا واو وس په دې کې زائد برای نقل باب کم دي الف مو حمزه او خدای عمرګه حمزه سین تا دا سره زائد برای نقل باب او واو پکې چره نه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك ده خدا تعالی نه دي د مونږ لانه دی ویل جمعه والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين وزن فاعلين نو بدی کې کم دي کاف را ها دا پکې اصلي او بیا نور پکې سری زائد یا نور پکې سری زائد پوه شوي بیا قد افترینا
افترینا وزن افتعلنا 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 نو افترینا کی څه زائد دی اصلي دی فتارنا فتارنا چې کېده افترینا افتعلنا ها افترینا افترینا افتعلنا 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 وشو هو فرا یا فرا یا فرا یا بکسری دا پکې اصلي دي دا پکې اصلي دي او په اخره کې دا نه چې نه څه ده دا او دا یو پکې الف او تا پکې پاتې شو کنه په شروع کې حمزه او تا پکې پاتې شو نو دا پکې صحیح زائد بره نقل با اسانه خبره ده بلونه قیمت او چې رقم ټکی ویلي دي کنه لکه فضربا کې الف فضربو کې واو فضربت کې تا فضربتا کې تا فضربنا کې نه ضربت کې تتما تم تتما تنتنا دا چې دا زائد بره نقل با دا زائد بره اشتقاق دي د سری کبه قران کې راځي او کبه حدیث کې راځي او کبه بل جبه کې راځي او دا حروف یې د سری زائد بر اشتقاق او چې دین علاوه بګیو نو ته به جنا زائد بر نقل باب دی زائد بر نقل باب پوښوي نو قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله نجا پاسکو نجیا وزن نجیا وزن فعل سبق اصلي نون جیم یا بغیر اصلی دی یو جیم بغیر سره زائد بعد ان نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع فاعلا لکه پوه شو به معنی دا به تاسو نه ولي کوي د سه د خپل خو کې لسټ کې بولی کوي خو څنګه بولی کوي چې لکه یو ټکی ما ولي کوي لکه استكبروا بر وزن استفعلوا حروف اصلي کاف بارا زائد پکې حمزه سین تا واو حمزه سین تا زائد برای نقل باب او واو پکې زائد برای الحاق پوه شو به معنی دې کتاب ته ګوره دا وای بیا مخکزو لسټکی ها لسټکی لفظ آسان دي کنه وہ حرف زائد کی 3 قسمیں ہیں زائد برای اشتقاق زائد برای نقل باب زائد برای الحاق زائد برای اشتقاق وہ زائد حروف ہے جو ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بناتے وقت بڑھایا جائے چلیے کلمین اربلی کلمین جوڑو په وخت څه شي زیات کړل شي لکه نصر سے ينصر بناتے وقت یا کا اضافہ کیا گیا دا نصر نه د ينصر په جوړولو په وخت څه شي اضافه شولا بس یہ پہچان ولي گئے اس کا پہچان یہ ہے کہ فعل ماضی معلوم کی پہلی صیغے یعنی واحد مذکر غائب میں وہ حروف نہ آیا ہو اس کا پہچان یہ ہے اس کا پہچان یہ ہے اس کا پہچان یہ ہے ہاں اس کا پہچان یہ ہے کہ یہ حروف فعل ماضی کے پہلے سے گئے پہلی صیغے پر بریکٹ کو لکھے واحد مذکر غائب میں وہ حروف نہ ہو با ماضی با لونی صیغے بتا حروف نہیں او زائد برائے نقل باب میں وہ حروف نہ ہو زائد برائے نقل باب دا وہ سبق ہوا ہے بکتاب کو بولی گئی زائد برائے نقل باب وہ زائد حروف حرف ہے جو ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت بڑھایا جائے چلیے وہ باب نہ ڈبل باب جوڑو لو بوقع با دا ڈیری گی لکا کروما سے اکرما بناتے وقت حمزہ کا اضافہ کیا گیا اس کا پہچان یہ ہے کہ یہ حروف اس کی ثلاثی مجرد میں موجود نہ ہو زمانہ خلق ہو رہے کنا اس کا پہچان یہ ہے کہ یہ حروف اس کی ثلاثی مجرد میں موجود نہ ہو چدا حروف با ددی پر ثلاثی مجرد کی موجود نہیں کہ یہ حروف اس کی ثلاثی مجرد میں موجود نہ ہو بس ثلاثی مجرد کے پیدا حروف موجود ہو نہیں
مجرد چې دا حروفونه خالی وي دا زائد حروفونه خالی وي دا ان شاء الله بیا ورسره روان دی دا لکه اوس موږ وزن وایو کنه سبا سبق کې دوه ورځې کې به دا وزن دا خبر وکړو بیا ان شاء الله موږ ثلاثي مجرد ثلاثي مزید رباعي مجرد رباعي مزید ان شاء الله بیا ہاں اور زائد پر الحاق وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمہ کو دوسری کلمہ کے ہم وزن کرتے وقت بڑھایا جائے چې وہ کلمہ نه بلې کلمې ہم وزن کولو په وخت کې کم حروف سوا کولے کیږي جیسے جلبہ کو دحرجہ کا ہم وزن بناتے وقت ایک یا کا اضافہ کیا گیا تو جلبہ بن گیا اوس لاندې لیکل لکنه فائدہ او په دې فائدہ باندې تاسو لا نه پوهیږئ دا چې کله موږ مجرد او مزید وایو نو بیا په دې باندې ان شاء الله لو پوښتنه سی وایي چې کلمہ کې مجرد و مزید ہونے میں زائد نقل باب اور زائد زوائد الحاق کا اعتبار کیا جاتا ہے زوائد اشتقاق کا اعتبار نہیں کیا جاتا دا ان شاء الله دې خبره باندې بیا مې چې تاسو مجرد او مزید پیژنئ بیا واپس لاګې نه دغه ټکه به څه دی دا ورته بیا دا فائدہ ٹھیک شو لا یاد پشي